دا شکل او شو دی خپل روډینه باند کړل کاورینګ یو کو تو سره په ایک سیټ شه د میشه مارکیټ ته چې په اشه خلک تجربه دي کاروبار کوي هغه خپل دکانې ته راغلي دي په ایګه دکانې باندې نه دی اس سیل د پرته شي لګولې دي نه اس سکیورټي په دراولې دو دي د اس شیخ خپل چې ټیم کمانډوز دي ار غوښتي دي کینټ نکړي چې میش نه کینټ کلیرنس کوي د مارکیټ ته کینټ نه بار ده په منشه بیا تجارتي مراکز دي روډ ته یو طرف ته کینټ ته په روډ ته بیا د تجارت یې دي په هغه شه د میش د ټیم تجربه دي د خپل کاروبار د پرته تللی دي خپل دي قانوني خپل سکړي دي په دغه دوران شه دي په سنایپر باندې وشتي دي په سنایپر باندې وشتي د خپل دکانې مخه ته پروت دي د هغه باوجود چې کله دی ولګیدل د هغه سره بچیون وي د هغه سره فیملیز نه راغوي ا دې تړپ کې لګیا دي خو دې د شګولې د پرشا د طرف نه اجازه نو په هر حال بیا بارو درېدل په دشه دا ډومبه واقع سره ټیک مونږ ته وایي یا په دې په دغه اوس په دې دوران کې سرجی بیا دغه د پر 112 ولا راغلي دي ځکه چې هغه فوري تور باندې ځانونه رسولي دي هغه چې څنګه لښونه راچې ګور کنه دې بیا فایر پکړې د 112 ولا والله شنو مو چاته وایي لښونه مو چاته وایي هغه مطلب خپل گاډي پرې کې دي تللی دي بیا د خپل څه طریقه باندې خپل گاډي مرایستلې دي بیا سرجی پولیس ورغلي دي په اي پي سي کې ځکه چې الته لښونه پرته دي دلته بهر بدنه یو په انتظامی او حالت پولیس ته ګرانونه ته لښونه اچي هغه سرجی د دې په وجود هم بیا چې کله د اي پي سي ورسته د اي پي سي باندې هم ډزونه شوې دي په دې کې تقریبا مستان شو لښونه پرته دي ځای په ځای په هر حال چې کوم دي د هغه ورسا هغه چې وایي بیرونه کوي په دا ورس کې چې موږ ته د لښونه خوراکي خو د دې د لښونو د ورکول اجازه نو په دې ټیم کې ډي پی او مرغی د دې سره رابطه وکړه هغه ته وویل چې کتم ورغله د تم موږ زموږ ورنه یو کته ورغله او ته په کې ولګې د تم نه عزت تقریبا مازدیګر ټیم کې دا واقعیا کړی دا او په یو بجا باندې لښونه ورکړل هغه په سوال زری په میناتونو راډونو احتجاجونه وشول خلک نرینا زنینا راډونو ته روډو ته وروتل روډونه بند کړل خو بیا مطلب لکه د لښونه په یو بجا د شپې ورسته ملو شوې دي خو هغه کچرته ډومبه واقع ختم شو کچرته سرجی مونږ ته دغه لښونه په هغه ټیم ملو کې د شي چې د دې ژوندۍ بچ شوی و دا په هغه بیا دوی مراله تاسو مطلب چې پوره باندې احتجاج کوو تاجرانو برادرای بیا دینه پس دا ریزلټس دا شې څنګه ورانه د پرون وکیم چې سرجی کوم وکنه مونږ په دې ځای کې د شوک چې کوم د کنه په دې ځای کې خو راش ډیر زیاتو د دې کوم روډ د روډ دی بند کړو حالانکه مونږ چې د سره خبره کوله کنه د مونږ ته په دغه پرونه راغلي خبره مونږ د دې روډ تکړه و چې د روډ کولاو کې خو د مونږ ته دا ایکسکیوز کړو چې مونږ د دې روډ کولاو کوله په فیور کني تاسو به هم داسې نه وایي چې د روډ کولاو کې چې مونږ ته تفشیش ته پر نور یې غیر روان دي هغه مونږ د دې سره تسلیم کو چې بالکل مونږ تا باندې پریشر نشته ته به د روډ نو کولاو کوي په دې دوران کې سرجی مونږ کسان په کمپلیکس کې او د دې ځینې کسان بیا کمپلیکس ته مارچ مې کړی دی خو هغه هم داسې کړی دی چې سرجی دلته الله چوک ورته وایي الله چوک صدر تاڼه په هغې باندې کمپلیکس ته تللی د دې سایډ ټچینګ نه دی کړی په دې دوران کې پولیګو کې کسان راوتی دي چې دا اکثر کسانو لیدلی دي ویګو کې کسان راوتی دي هغه پیلا چوټ نه هغه فایرینګ کړی دی ویګو والا او ساده کپړو کې په ګاډي کې وسرجی نه ګاډي کې ساده کپړو او ساده کپړو کې بالکل هغه فایر کړی دی هغه نه پس نه داسې کسان چې د څومره کسان په د سوشل میډیا باندې سرجی شي هغه نه بالغي وړي کې مشومان دي چې هغه د دې سایت ته ورغلي دي داسې کسان سرجی نه دي چې مطلب اته مونږ ته طرف نه دي یو منټ لکه تاسو سو دا خلک پیژنې کنه بس ساده کپړو کې نه معلوم دي دا نامعلوم دي دا دیم واقع کې بالکل او په دغه سرجی د دې سره چې د کوم دهشتګردي شو کړی دي کنه په دغه د مونږ یو سیرونه کاسته 18 مهینه پهلا د دې هر څه ویډیو اف آی آر هر څه موجود دي چې دیو چت کړی دی جماعت نه جی زه لګزان پوهه ما بالکل سر زما مطلب تاسو خبره دا ده چې د لومبه واقع زیاتې شوې دي نو دا د هغې ریاکشن او د دویمه کې چې شوی دی د دې پته لګي نه داسې ده که مطلب زه غلط نه یم ویایه 18 مهینې سرجی د هغې کېږي 18 مهینې چې د هغې کوم هغه دي که نه فیملیز هغې سره تمام تر ثبوت پرته دي د اسلام آباد پورې مسینګ پرسن کې د دې کیس لګیا او ډي پي او صاحب د دې خپل دا ته تسلیم کړی دی چې تاسو کاس ته موږ سره دی تاسو کاس کلیر دی او تاسو کاس موږ سره کلیر دی اوس چې کله سرجی ته د لښونه میډیا ته وخل تصویرونه یې جاری کړل هغې کې د سیلوني ولا کس چې کوم دی چې د دې اوچت کړی دی هغه کس دې شو چې دا موږ سره دا مطلب اټې کې کړی دی د دهشتګرد ځکه داسې خبره کې غلط شم خیر تاسو مالا خبره خبره نه ویړ کې زه اردو کې خبرې کوم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जरगे के मुअज़्ज़िज़ीन का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया और हम जरगे के दौरान ही यहाँ पे आए हैं, वरना हमारे रिवायात के मुताबिक जरगे के अंदर बिन बुलाए कोई नहीं जाता, लेकिन आप लोगों ने हमें इजाज़त दी, हम आपके मशकूर हैं। हमारे बहुत सारे साथी आए हैं, वो बाहर हैं। हम समझ रहे थे कि आप ऊपर आ जाएंगे तो मुश्तरका बात हो जाएगी, लेकिन आपने यहाँ पे मौका दिया। बाकी तो आप जो भी फैसला करेंगे हम आपके साथ हैं, क्योंकि सूरत हाल आपको मालूम है, हालात आपको मालूम है, और जो भी आप कहेंगे, चूँकि आप तमाम मशरान हैं, मुअज़्ज़िज़ीन हैं, और यहाँ पे जब बैठे हैं तो एक मसले के हल के लिए बैठे हैं, तो आप जिस तरीके से भी मुनासिब समझें, अवामी नेशनल पार्टी आपके साथ है। और ये जो वाक़यात हुए हैं, हम आपके दुख और दर्द में बराबर के शरीक हैं। हम कल आना चाह रहे थे, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था कि हुआ क्या है और कैसे ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है। हमारे पार्टी के लोग तो आपके साथ थे, लेकिन चूँकि ये अमन मार्च, जिसको पासून भी हम कहते हैं, अमन पासून, वो चूँकि ताजरान बरादरी के सरपरस्ती में हो रहे थे, तो ये किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, बल्कि तमाम बनू के ताजरीन और तमाम लोगों का मुश्तरका प्रोग्राम था। लिहाजा इस प्रोग्राम को हम कदर की निगाह से देखते हैं कि एक इतनी यूनिटी और इतना इत्तेहाद शायद किसी और शहर में आपको नहीं मिलेगी। तो हम इस यूनिटी के हवाले से, और आपने क्या मांगा? अमन मांगा, तो अमन के लिए भी अगर इनको तकलीफ है तो ये दिल दुखता है कि इतना मुतफ़िक़ा तमाम साथी आए और एक अमन की भीख मांग रहे हैं, और उसमें भी बकौल आप लोगों का कि एक गाड़ी आई और उसमें नामालूम लोग मौजूद थे। हम तक जो वाक़या पहुंचा है वो इस तरीके से नहीं है, जो मीडिया में आया है वो भी इस तरीके से नहीं है। जो आप बता रहे हैं ये बिल्कुल उसके बरक्स है कि आप ही के प्रोग्राम में बीच में एक गाड़ी आई और उसमें से लोगों ने फायरिंग की। ना आप लोगों ने पथराव किया, ना आप पे डायरेक्ट किसी ने यानी गोली चलाई, ना मालूम लोगों ने आप पे गोलियां चलाई। ये बकौल आपके, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। जो असल मसला था वो पहले धमाके का था, यानी जो कैंट के दीवार के हवाले से धमाका हुआ, तो उसमें जो अवाम दुकानदार फंस चुके थे उनको टारगेट किया गया और उन लोगों को शहीद किया गया और ज़ख्मी किया गया। जो दुख था, दर्द था, वो यहाँ के बनू के बासियों के लिए और ताजरों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। न लाश दे रहे थे, जो लोग लाश उठा रहे थे उन पे गोली चलाई जा रही थी, और हम ऐसा समझे कि ये करबला सानी था कि यहाँ पे एक ऐसा माहौल पैदा हुआ कि लोगों के सीने को गोली से चलनी किया गया। तो आपका दुख, दर्द और तकलीफ़ ये बजा है, और चाहिए तो ये था कि अमन का क़याम तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और हुकूमत में सिर्फ पुलिस नहीं है, यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी एजेंसियाँ भी है, उनको भी अमन कायम करना है। तो अगर वो अमन कायम करने में नाकाम है तो हम इसकी मज़म्मत करते हैं कि अगर ये लोग यहाँ पे है, और हमने सुना है कि आपकी एक डिमांड ये भी है कि चूँकि गुड और बेड के हवाले से भी बात है, और कुछ ऐसे दहशत गर्द हैं जो कैंट के अंदर भी है और कैंट के बाहर भी है, और आप चाहते हैं कि उन दहशत गर्दों का सफाया हो, तो बजाय इसके कि मासूम अवाम को गोली का निशाना बनाया जाए, तो दहशत गर्दों को क्यों निशाना नहीं बनाया जाता? दहशत गर्दों को क्यों नहीं पकड़ा जाता? और यही वो बात है जो हम कहना चाह रहे हैं। आज हम बनू में बैठे हैं, यहाँ बनू के प्रेस क्लब से तमाम यहाँ पे नुमाइंदा जरगा है,
اور ہم جرگے کے حوالے سے ساری دنیا سے یہ بات کہہ رہے ہیں، ہم خیبر پختونخوا کے پختونوں سے بھی، پاکستان میں پاکستانیوں سے بھی، اور دنیا بھر کے امن پسند انسانوں سے بات کر رہے ہیں کہ جو بنو میں ہو رہا ہے اس کو اس نظر سے دیکھا جائے کہ بنو کے عوام بے قصور ہیں، بنو کے عوام معصوم ہیں، وہ امن کی بھیک مانگ رہے ہیں، اور یہ اس ملک کی خوش قسمتی ہے کہ عوام خود امن مانگ رہے ہیں۔ اگر عوام بھی اٹھ کھڑے ہو جائیں اور وہ کہیں کہ ہم پہ گولی چل رہے، ہم گولی کا جواب گولی سے دیں گے، پھر تو قیامت برپا ہو جائے گا، پھر تو یہاں پہ یعنی خانہ جنگی ہوگی اور ہم ایک دوسرے کو آپس میں ماریں گے۔ تو یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ تباہی ہوگی تو کتنی تباہی ہوگی۔ لہذا ہم پاکستان کے حکمرانوں سے ایک بات کہنا چاہ رہے ہیں، حکمران ایک لڑائی میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو موقع ہی نہیں مل رہا کہ وہ یہاں پہ بات کرے، ان کو وقت ہی نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ آئے۔ اور میں تمام حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں، صرف صوبے کی نہیں، میں مرکز کی حکمرانوں کی بھی بات کر رہا ہوں۔ وہ تو عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ اس لڑائی میں ہے کہ میں جیت جاؤں، اور عدلیہ کہہ رہے کہ میں جیت جاؤں۔ یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان میں کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اس سے قبل یہ ایک تھے، اکثر اکٹھے بات کرتے تھے، اسٹیبلشمنٹ بات کر لیتی تھی، عدلیہ اس کے ہاں میں ہاں لا لیتا تھا، اور نظریہ ضرورت کے تحت سب کام ہو جاتا تھا۔ اس بار دونوں میں اختلاف ہے، اور اختلاف اس بنیاد پہ ہے کہ ایک بھی سیاسی پارٹی کو میدان میں اتار رہا ہے، اور عدلیہ بھی ایک سیاسی پارٹی کو میدان میں اتار رہا ہے۔ دو سیاسی پارٹیوں کے آپس کی چپکلش میں یعنی حالات اس طریقے سے بگڑ گئے ہیں کہ ان کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ لڑائی تو 40 سال سے ہے، یہ جس میں ہم مر رہے ہیں، یہ دہشت گردی، یہ مسنگ پرسن، یہ اغوا کاری، یہ بتاخوری، یہ ہمارے مسجدوں کو شہید کرنا، معصوم لوگوں کو خودکش دھماکوں میں اڑانا، اور ہماری ماں اور بہنوں کو غیر محفوظ بنانا، ہمارے اسکولوں کو اڑانا، یہ تو روز کا معمول ہے۔ اب چونکہ ان کے پاس وقت نہیں ہے، اور ایک نیا شوشہ انہوں نے چھوڑ دیا کہ ہم یعنی یہاں پہ ایک اور آپریشن کرنا چاہتے ہیں۔ تم نے پہلے آپریشن کیے تو کیا منایا؟ آپ نے مذاکرات کیے تو منایا۔ اب میں یہ اس جرگے کے سامنے یہ بات کھل کے کہہ رہا ہوں کہ اب تو عوام کا نہ مذاکرات پہ اعتماد ہے اور نہ آپریشن پہ اعتماد ہے، کیونکہ آپریشن میں بھی لوگ مارے گئے، دہشت گرد ختم نہیں ہوئے، مذاکرات میں بھی لوگ مارے گئے، دہشت گرد ختم نہیں ہوئے۔ اب تو عوام کو اعتماد میں لینا ہوگا، اور عوام کو کیسے اعتماد میں لیا جائے گا؟ نہ آپریشن ہوگا نہ مذاکرات ہوں گے۔ اول تو عوام کے زخموں پہ مرہم تو رکھو، ان کی زخم پہ پٹی تو رکھو۔ یہ روز جو مر رہے ہیں ان کو پھر آئی ڈی پیز بناؤ گے، یہ پھر گھر چھوڑیں گے، یہ پھر مسافر ہوں گے۔ تو اب بھی ہمارے وزیرستان کے آئی ڈی پیز یہاں پہ بیٹھے ہیں، تم نے آئی ڈی پیز کو تو واپس نہیں کیا، ہمارے بازار ویران ہو گئے۔ لہٰذا اب کے بار ہم یہ لالی پپ والی بات نہیں چلے گی۔ یہ جو بات ہو رہی ہے آج، یہ بنو سے جو امن کا یہاں پہ ہم نے یہ علم بلند کیا ہے، اور آج ہم آئے ہیں تو ہم نے بھی امن کا جھنڈا لے کے آئے ہیں، یعنی یہ امن کا جھنڈا سب کا جھنڈا ہوگا۔ یہ کسی پارٹی کی لڑائی نہیں ہے، یہ تمام پختون سرزمین کی لڑائی ہے، یہ تمام پختونوں کی لڑائی ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کی یعنی وہ تو اپنے جگر لاشوں کو اٹھا اٹھا کے اب تو ان کا دماغ بھی کام کرنا چھوڑ گیا۔
ہماری ماں اور بہنیں وہ تو پاگل ہو گئی، ہر روز یعنی ماتم کرنا، اور پھر ہم جب کہتے ہیں ہمیں اعتماد میں لو، نہیں ہمیں آپریشن کرنے کیوں کرنا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ چائنا جو ہے سی پیک بنا رہا ہے، تو ان کو وہ کہہ رہے کہ دہشت گردی ہے، تو سی پیک کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے تو دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے. تو یہاں پہ کدھر سے سی پیک کدھر ہے؟ ہمیں تو کوئی اس کی سی پیک جہاں ہے جو مزے اڑا رہے ہیں وہ تو امن سے ہیں، اٹک کے اس پر سی پیک ہے، وہ مزے لے رہے ہیں، تو وہاں تو کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. پنجاب میں 70 کالعدم تنظیمیں ہیں، اگر تمہیں دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے تو پنجاب میں آپریشن کرو، پنجاب سے آغاز کرو، اور اگر تم وہاں سے آغاز نہیں کرتے تو یہ بات نہیں چلے گی. اس لیے کرنا چاہتے ہیں جو بھی ہو، امن کا قیام یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، مرکزی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، صوبائی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. اور ساتھ میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کنٹونمنٹ کی بات ہوتی ہے تو اس میں تو سیکیورٹی ایجنسیاں بھی ہیں، تو یہ ان کا بھی کام ہے کہ امن کا قیام ممکن بنائے. یہ جو کچھ بھی ہو